سلامونه ملګرو، روان یو اسلام آباد ته. السلام علیکم. مجبادر خان څنګه چل دی؟ ښه وړې ازه وخې ځان نو په موټر کې کېناستلو روان شولو د اسلام آباد په طرف باندې. نو محمد حیات خان هم راسره یو ځای شو، ټول ملګري ورته دوا وکوي، بیمار دی چې الله تعالی له روغ صحت ورکړي. نو د غلاني بازار ته ورسېدو. نو حاجي بادر سره مې دا خبره د مخکې نه فکس کړله چې اوس پورې به کوم مسافر د سعودي عرب نه راتلل، هغوی له به تا ویډیوګانې جوړولې ټیک ټاک کې به دې خوجلو، خو نن زما نمبر دی. نو چې د غلانۍ نه تېر شولو د غاښې سر ته ورسېدو، نو لاندې سړک ډېر ښکلی ښکاره کېدو. مزل خو وایي د موټر پرېم کوچ کې خو به چې موږ تللو نو زړه به مو وچاودو. چارسدي ته ورسېدو نو د ایلیس احمد مشین توقه نیولې وه او ډېر خراب شوی و. نو ما خو لاس وینځه چې تپوس مې ته کوم اوس څنګه یې ویل، ګزاره مې وشوه. نو واپس مو خپله لاره ونیوله، روان شولو ځکه چې جهاز به په اسلام آباد ایرپورټ کې 11 بجې لینډینګ کوي. څه وخت د مزل کولو نه بعد ایلیس احمد او محمد وانو زړونه خفه شوه. نو بس M1 موټروې ته ورسېدلو، اوس موټروې ته خېجو. چې موټروې ته وختلو ګاډی په 120 کې روان و او دا شونډې راله داسې شلولې. ما په شیشه کې موبایل بهر نیولی و، بس بیا مې موبایل را دننه کړم څه نه چې لاندې رانه ولوېږي، ځکه چې هوا ډېره تېزه لګېدله. سفر خو د موټروې مزه کوي چې سم خوبونه پکې کېږي، ځکه چې نه جلمپ وي او نه پکې څه موړ وي. زه خو والله داسې ستړی وم، سخت خوب راتلو. ته اوس د دې دواړو نخرو ته ګوره که نه. نو د موټروې نه کوز شولو. په دغه ټایم کې شاذر رنګ وکړو چې څنګه چل دی. زه خو تاسو په انتظار باندې مړ کړم، بس موږ هم ورته په دروغ وویلې چې بس درننه وتو ایرپورټ ته. زه پوره 3 کاله بعد اسلام آباد ته رالم، نو د اسلام آباد راته ډېر بدل ښکاره کېدو. خو د تور پنجابیان دغه په موټر سایکل باندې کومې نخرې کوي، بیا وایي مرګ سره ګلونه وړي. د اسلام آباد انټرنیشنل ایرپورټ پارکینګ کې چې کله نه وته، نو په دا ټیم کې شاذر رنګ وکړو چې هلکه زه په 17 نمبر پارکینګ کې ولاړ یم، اول ته راشئ. نو چې موږ هلته ورغلو، موږ په پارکینګ کې پام کوو، هغه دننه وه. نو چې پارکینګ ته ورغلو، سړی مخامخ را روان و، اشارې راته وکړله، بس موږ هم ورته ګاډی ودرو. زه موټر کې په بیل باندې تړلی وم، هغوی په خپله لاړل او په خپلې ورسره ستړي مشي وکړلې. نو زه ورسره ټول اخره میلاو شوم. بس سړی م ګاډي د ځان سره راتاو کړو، روان شولو واپس کور طرف ته. نو دا شاذر خان دی، زما مشر ورور دی، الله تعالی دې راته ژوندی لري. بس مړی په ګاډي کې باندې مې په دواړو وریرونو باندې ښې خپلې خوښې وکړې او ښې خنداګانې مې پسې وکړلې. او راشه که نه چې د بلې نه دې خبر کړم، ما له S23 الټرا د ویډیوګرافي دپاره راوړی دی، او انشاءالله د نن نه بعد به زما ویډیوګانې په های کوالټي کې تاسو ته میلاویږي. نو انشاءالله چې وخت تېرېدو سره سره به زما مسایل کمیږي. نو اوس به راته دا خامخا وایي چې تاسو زما ویډیوګانې څنګه لګي، یعنې مطلب ستاسو زما ویډیوګانې خوښېږي او که نه، او دا راته هم ولیکئ چې تاسو کوم ځای نه زما ویډیوګانې ګورئ. نو چې په واپسو کې راتللو، نو تقریبا چې 2 بجې وې، موږ ډېر زیات وږي شوي، نو هوټل ته ستانه شولو او د روټۍ اډر مو ورکړو چې روټۍ مو خوړله. او ایلیس احمد او امین الله محمد دواړو ګرځون وکړو، سمیسین غاړې ته راوستي. نو نننی ویلاګ همدومره و، انشاءالله کو ژوندو ملاقات به کوو په بل ویلاګ کې. د الله په امان. د پوښتنو وطن ته راشه چې دې زرغون شي د زرګي